کله چې سړی بې غسله سي جنوب یې نو جنوب ته نه ده لایقه چې له مخه تر پرېوللو د لاسو او له مخه تر پرېوللو د ننې خولې خوراک یا څښاک وکړي. له دې وجې لاسونه د جنوب چندانې له نجاست له مرداري څخه پاک نه وي او له مخه تر پرېمنځلو د خولې چې جنوب اوبه وڅښي هغه په شریعت کې مستعمل بلل کېږي. نو د مستعملې اوبه وڅښلې چې شل د مستعملو اوبه مکروه دي. ښه کار دا ده چې اول وار لاسونه او خوله پرېمنځي بیا خوراک او څښاک وکړي. کله چې سړی جنوب سي بې غسله سي غسل یې نه کړی نو دی د لاسونه پرېمنځي په خوله دې اوبه وګرځوي بیا د خوراک څښاک کوي. که چیرې ده په خوله اوبه ونه ګرځولې خوله یې صفا نه کړه اوبه یې وڅښلې نو دغه اوبه مستعملې بلل کېږي. نو مستشل د مستعملو اوبه مکروه دي نو د مکروه کار وکئ. نو یو وار خوله پرېمنځه لاسونه پرېمنځه خوله پرېمنځه بیا خوراک څښاک وکړه. د جنوب دپاره خوراک څښاک روا دي خو په دا شرط چې دی به په خوله اوبه ګرځوي لاسونه به پرېمنځي بیا خوراک څښاک کولی شي. رد المحتار صفحه نمبر 118 جلد نمبر 1 کبیری صفحه نمبر 250 بحر رائق صفحه نمبر 40 جلد نمبر 1 فتح القدیر صفحه نمبر 50 جلد نمبر 1 او دغه رقم نتیج الاخيار صفحه نمبر 4 په دې کتابو کې داسې راغلي دي چې جنوب ته نه ده لایقه چې د لاسونه پرې نه منځي خوله پرې نه منځي خوراک څښاک وکړي. باید د لاسم پرېمنځي خوله دې پرېمنځي بیا خوراک څښاک کولی شي.